ډیرو محترمو مسلمانانو یو ناشنا او زبردست وظیفه د هر حاجت د فاره د هر محبت د فاره د هر قرضونو د فاره د هر رنګي مسلو د فاره ډیره زیاته پاورفول او ناشنا او بهترینه وظیفه ان شاء الله د جمعې په شپه باندې دا وظیفه تاسو یو وار وکړئ ان شاء الله چې الله جل شانه هم د زړه مرادونه پوره کړي د زړه حاجات هم الله جل شانه پوره کړي او ان شاء الله العزیز نا امیدی به تاسو نه کوئ او باقی به دې وظیفې سره الله تعالی ستاسو هر رنګه حاجت پوره کوي. وظیفه هم اسانه ده. لا مطلوب الا الله. ستا مطلوب چې کوم دی ستا کوم حاجت چې کوم دی نه پوره کیږي هغه به الله تعالی تاسو درکوي. لا محبوب الا الله. کوم محبت چې دی هغه تعالی زړه دردولی دی دغه محبت نه به الله تعالی یا زړه تور کی او یا ولته الله تعالی ان شاء الله آسان کی. لا مرغوب الا الله. محترمو هغه رب هغه تاسو په دې حاجت باندې غالب دی تاسو دې حاجت له الله تعالی ان شاء الله وجود ورکوي او تاسو تمام پته مشکلات په الله جل شانه آسانوي مشکل هم آسانوي خو چا چې دا وظیفه د زړه په اخلاص او په یقین سره وکړه ټول مسلې به الله تعالی ختموي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي امریکا کې دی دوبۍ کې دی فرانس قطر هر ملک چې دی الله تعالی دې ورته د زړه مرادونه حاجتونه مقاصد آسان کړي الله تعالی دې ورته خوشحالۍ ورکړي الله تعالی دې ورته عزتونه ورکړي. نن د جمعې هغه بهترینه شپه د زیارت ورځ د محترمو چې دا بهترینه ورځ ده دا سردار ورځ او سردار شپه ده. نو محترم او کم انسان چې د په دې سردار شپه باندې د الله تعالی دا وظیفه وکي علماء ذکر کړي دي چې هغه ته د دنیا او د آخرت تمام په تمام حاجتونه الله تعالی پوره کړي. ګوره کوم حاجتونه د فرض وظیفه تاسو کولی شئ د تاسو ګوره د چا زړه دی کنه د بل سره په محبت کې انختلی دی او محبت داسې دی چې سر ته نه رسیږي دغه محبت په الله تعالی سر ته ورسي. نور تاسو کوم حاجتونه دي مشکلات دي پریشانی دي هغه مالک الله هغه د کل جهان بادشاه هغه به ان شاء الله پوره کوي او په زبردست طریقه به پوره کوي او آسانه طریقې سره. نو طریقې را سره ان شاء الله مکمل وورئ الله جل شانه بس تاسو حاجت دی وظیفې سره ان شاء الله پوره کوي. محترم مسلمانانو طریقه کار دا دی چې د جمعې شپه ده صحیح ده کنه د جمعې په شپې باندې به دا وظیفه تاسو د ماسخوتن د مانځه نه پس وکئ صحیح شوه. کو د ماسخوتن مانځه نه پس چا نه پاتې شوه بیا د جمعې په ورځ د ماسپښین مانځه نه پس یا د ماښام مانځه نه پس یا مازدیګر مانځه نه پس هم کولی شئ. لومبی خو د جمعې په شپه باندې وکئ کو ونه شوه بیا د جمعې په ورځ باندې د ماسخوتن د مانځه نه مخکې انشاءالله دا وظیفه تاسو وکئ. ګوره که یو انسان دی که نه په هغه باندې داسې کیفیت راغلی دی چې د هغه زړه د یو جینۍ یا د یو هلک هغه بار بار خیالونه ورته راځي یعنی زړه کې د هلک یا د جینۍ داسې جم شوې ده محترم لکه په خټه کې چې میږی ونښلي ښه او نه ترې راوځي. نو انشاءالله دغه انسان دغه هلک یا دغه جینۍ نه به الله تعالی ستاسو زړه موړ کړي او انشاءالله چې ستاسو و الله جل شانه سره حقیقتا محبت پیدا شي صحیح شوه. او دا وظیفه په تاسو محترم مسلمانانو صرف 100 پیرې کوئ ها 100 پیرونه به سیوا نه کوئ صرف 100 پیرې به کوئ د خپل مطلب د فاره د خپل حاجت د فاره صحیح شوه 100 پیرې به کوئ. په دې وظیفې باندې علما کرامو ذکر کړي چې ډېرو جنکو او هلکانو هغه په الله تعالی د هغوی حاجتونه پوره کړي دي او د غټو غټو ګناهونو نه الله تعالی بچ کړي دي ها. او دا داسې مجرب عمل دی محترم مسلمانانو چې هغه جنکۍ هغه هلکان چې هغوی به وي چې پلانکي هلک نه علاوه زه بل نه کومه یا د فلانکي هلک د محبت نه بغیر به زه لیونی شم یا هغه هلک چې هغه وي زه به لیونی شم. نو داسې ډېر خلک چې دي هغه محترمو هغوی دا وظیفه کړې ده او الله تعالی د هغې هلک او جینۍ نه د دوی زړه موړ کړی. ګوره چې الله تعالی زموږ قسمت کې نه لیکلي که نو بیا ولې موږ ځان له زړه خفه کوو. او اکثر محترم مسلمانانو د مور او پلار به خوښه باندې واده وکئ خپل محبتونه د الله تعالی دپاره قربان کئ خپل محبتونه د الله جل شانه د دین دپاره قربان کئ
الله تعالی به زما او ستاسو بهترین جوړه زما او ستاسو په نصیب کې راولي. او که چېرې موږ په خپلو خواهشاتو او مور هم خفه پلار هم خفه، زه د خپل محبت دپاره شپې ورځې هغه دغه کومه جړاګانې فریادونه کوم. نو محترمو اکثر په ښځو باندې چې چا هم ودونه کړي، اکثریت بعضې خلک پکې ډېر داسې بیا خفه وي ها. نو مور پلار په خوښه چې چا هم واده وکړو نکاح یې وکړله، هغه به ډېر زیات خوشحاله وي انشاءالله، او هغه د مور پلار به یا جینۍ هم خدمت کوي. نو لهذا دغه ټولو مسلو دپاره انشاءالله ستاسو د ایمان حفاظت هم الله تعالی وکړي. او که دغه هلک سره ستاسو واقعي نکاح الله تعالی نه وي لیکلي قسمت کې، نو د هغه نه به د الله تعالی زړه داسې موړ کړي چې ستاسو په وهم او ګمان کې به هم نه راځي. باقي محترم مسلمانانو، د جمعې شپه ده، تهجد وکئ او دا وظیفه ورسره وکئ، او انشاءالله د الله تعالی نه امیدي مه کوئ ها. نه امیدي کفر دی، کفر دی نه امیدي ها. الله تعالی نه امیدي مه کوئ چې موږ خو ډېرې وظیفې وکړې یوه هم قبوله نه شوه، موږ خو ډېر تهجد وکړې یو هم قبول نه شو، موږ خو ډېرې دعاګانې وکړې نه قبلېږي. دا څه چل دی مولانا صاحب؟ او دا څه وجه ده؟ نو محترمو د دې ډېرې غټې وجې کیدی شي. یو خو د ګناهونو غټه وجه کیدی شي، دویمه وجه دا د محترمو چې د دغې نعمت دا کم چې موږ الله تعالی نه بار غواړو، دغې کې به زمونږ کیدی شي خیر نه وي ښه، نو ځکه الله تعالی نه راکوي. درېیمه وجه دا ده چې محترم مسلمانانو دغې حاجت کې به خیر دی ستا لږ وخت لګي، نو ودې لګي پکې که نه. او څلورمه خبره ده د محترم مسلمانانو چې د دغې حاجت په بدله کې الله تعالی مو تاسو نه بل مصیبت افت هغه لرې کړي. نو لهذا نه امیدي به موږ نه کوو، او الله تعالی به انشاءالله زما او ستاسو حاجتونه پوره کوي. او که په دې مختصر دنیا کې پوره نه شي که نه، نو د آخرت زندګي خو چېرته تلې نه ده که نه، هغې ته خو هسې هم روان یي که نه. څوک روان یي؟ موږ ټول روان یي که نه. موږ دا عقیده ده چې موږ ټول روان یي آخرت ته. دا لږه زندګي ده، د لږې زندګۍ کې خپل الله جل شانه وپېژنو، او محبتونه به الله تعالی ضرور راکوي. ګوره الله فرمایي یو انسان ماته را روان شي، نو زه په منډه باندې ورځمه. نو چاته چې د الله تعالی محبت نصیب شو، هغه د دنیا او د آخرت ټول خیرونه نصیب شو. د چا چې بادشاه شو که نه، نو بیا ټول وزارتونه او ټول بنګلې او ټول هر څه د بیا رده شو. صحیح شوه که نه؟ نو باچا سره محبت وکړو او باچا راضي کړو، انشاءالله باچا بیا مخلوقات راضي کوي. ځکه چې زړونو کې محبت څوک اچوي؟ الله تعالی اچوي. په تمام انسانیت کې الله تعالی لږ شان محبت مخلوق ته ورکړی دی. زناور د بچي سره محبت کوي، خاوند د ښځې سره محبت کوي، مور د خپلې لور او د زوی سره محبت کوي. دا محبتونه الله تعالی تقسیم کړي. نو چې دا محبتونو پیدا کولو والا رب به څومره محبت زما او تاسو سره کوي محترمو. لهذا انشاءالله ټایم دله ډېر نه خرابوم، بیا تاسو خفه کېږئ. خو دا وظیفه انشاءالله په سکرین به تاسو ته ښکاري. لا مرغوبي الا الله، لا مطلوبي الا الله، لا محبوبي الا الله، لا اله الا الله. دا به 100 فیروئ د جمعې په ورځ د زیارت په ورځ یې انشاءالله راونیسئ د خپلو حاجاتو دپاره. انشاءالله الله تعالی به ضرور پوره کوي ها. لا مرغوب